نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي ته مکه کې خبر ورکړه چې مخې له راوځي یو دا او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی ته زه ګوره هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره ووهله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې خلک ورته راټول شو څه چل دی وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ لاړ شئ د هغې څه وکړئ حفاظت وکړئ دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړو چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال مال راوړئ چې کم ځای ته راورسېده نبی علیہ السلام هم دو صحابه کرام مخکې ولېږل چې د ابو سفیان قافله کم ځای کې تېرېږي هلته ماته خبر راکړئ دا دو صحابه کرام بدر ته راورسېدل د بدر مقام ته هلته یوه چینه وه هغې خواله لاړو اوبه یې ترې وڅښلې او مشک یې د اوبو ډک کړو اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا د پاره نبی علیه السلام د مدینې منورې نه را روان شو ټول کسان د نبی علیه السلام سره 314 کسانو 313 314 کسان د نبی علیه السلام سره د مدینې منورې نه را روان شو میاشت د روژې و 12مه روژه وه د بیسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه صرف 2 اسونه د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه دي او اویا پکې اوښانو یو اس تیو دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره دا دو صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه نبی علیہ السلام دوی له تقسیم وکړو په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 ته نه ځئ یو به په بره راسي 2 به پیدل رواني بیا به بل په اوښ سور شو بیا به نور 2 پیدل رواني هر وخت باندې 3 کسان نبی علیہ السلام تقسیم کو 3 تنو ته یو وخت ورکو نبی علیہ السلام په کې ځان له سره وخت وانه غستو چې زما په کې دا وخت په ده زما نه د نبی علیہ السلام سره په یو وخت کې 2 ملګري دارو یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی اسلام د اوخ ملګری وو نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه نو دی به نبی علیہ السلام ته ویل اذا الله پاک پیغمبره مونږ پیدل زو مونږ په اوخ نه سورېږو په اوخ باندې به ته ناست یا مونږ پیدل روان یو مونږ تللی شو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل نه خو تاسو زمانه چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زه هم پیدل تللی شم او نه تاسو زمانه د ثواب ډېر زیات محتاجمن یئ داسې هم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم او داسې هم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره هم پیدل ځم نبی علیہ السلام د خپل ملګرو سره په اوخ باندې ګوره نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیہ السلام لاړ بیا به یې صحابي ته وفرمایل علي رضی الله تعالی اوس ستا نمبر دی ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی نمبر راغی اوس ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم حالانکه هغه صحابه کرامو چې په نبی علیہ السلام باندې خپل سرونه شیندل خو نبی علیہ السلام دا نه د خوښه کړی چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روانې دا یې نه ده خوښه کړې بیا چې کله نبی علیہ السلام په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په قابلی باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی. نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو، وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي، د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي. ته مکه کې خبر ورکړه چې مخې له راوځي. یو دا او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی ته زه ګوره. هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره ووهله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې. خلک ورته راټول شو څه چل دی؟ وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ. لاړ شئ د هغې څه وکړئ؟ حفاظت وکړئ. دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال مال راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دو صحابه کرام مخکې ولېږل چې د ابو سفیان قافله کم ځای کې تیریږي، هلته ماته خبر راکړئ. دا دو صحابه کرام بدر ته راورسېدل، د بدر مقام ته. هلته یوه چینه وه، هغې خواله لاړو، اوبه یې ترې وڅښلې او مشک یې د اوبو ډک کړو، اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو. دوی چې اوبه څښلې دغلته یو دوه زنانه وې د چینې په خوا کې، د هغې د یو بل سره جګړه شوه. دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ؟ په تا مې قرضه دغه پیسې ماله راکئ که نه راکئ؟ هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه، د قریشو قافله را روانه ده، دې ځای ته به راځي، نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم، ستا قرض به تاله درکړم که نه، یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي. او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه ده. د ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه؟ اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته را رسېدلی و، هغه د ښځو سره بچ بچاو وکړو، وی ټیک در دا خبره ټیک کړي، قافله دلته را روانه ده، خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي، در به کې پیسې. هغه هم لاړو، صحابه کرام دغې ځای نه اوښ ته وختل، واپس شو، اوښانو ته وختل، واپس لاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده، بدر ته را روانه ده. دلته کې ابو سفیان هغې کس له تپوس وکړه د خپل جاسوس نه، هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل؟ وی هېڅ مې نه دي لیدلي، خو دغې بدر ځای کې چینه چې کم ده دغلته 2 تنه راغلي وو، اوښان ورسره وو، اوبه یې وڅښلې، مشکونه یې د اوبو ډک کړه، واپس لاړو. وی خان ابو سفیان هغې ځای له راغی، هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی، هلته د اوښانو پچې پرتې وې، پچې. نو هغه پچې چې راوغسته داسې په منځ یې نیمه کړه، چې نیمه کړه که نه، هغې کې دننه د کجورې هډوکی و، اوښانو کجورې خوړلې وي، نو په پچې کې دننه د کجورې هډوکی و. نو هډوکی چې داسې صفا کړو که نه، چې دا هډوکی چې دی که نه، دا د مدینې د کجورو دی. دومره هوښیار خلک ښه وی دا هډوکی چې دی که نه، دا د مدینې د کجورو دی. نو دا کوم 2 کسان چې راغلي وو دا هم د مدینې نه راغلي دي. بس وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي. ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راپسې دلته را روان دی، خپله قافله یې بدل کړه، لاره یې بدل کړه، په بله لار روان شو. هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله؟ پرېښوده، په بله لار روان شو. چې په بله لار باندې روان شو، ابو سفیان بیا مکې ته کس ولېږو، وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم، او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ. موږ د هغوی نه راووتو، سامان خو راویستو، اوس تاسو څه له راځئ؟ مه راځئ. ابو جهل ورته وی نه، بدر کې مې ډمې نه ګډولي، نو واپس نه راځم، زه به بدر ته ځم، اوس زه راوتی یم چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي. ابو جهل شروع شو، یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو، نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو، سوا د ابو لهب نه. د نبی علیه السلام چې کم تره و هغه د عذر د وجې نه پاتې شو، او په خپل ځای باندې د ابو جهل رور را روان کو. ابو جهل رور هغه ته ویل که زما په ځای ته لاړ شه.
او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې 4,000 درهم قرضه وه د ابو لهب په قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولیږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دم ابو جهل ته زه نه ځم نه ځم زه تا سره جنګ له نه ځم دم ولې انکار وکړو خو ابو جهل په زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته کنه اول انکار کړی و او د انکار وجه دا و کنه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورورولي و دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینه منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورورولي و دوستی و نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته کنه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خواله ته د اسره به شپه په مدینه کې کوله او دا رنګ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکې ته براغه نو شپې به بیره چا سره وي ته امیه ابن خلف سره د دوی دوستی و چې د دوی دوستی و یو ځل دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نو وروسته د مکې ته راغی عمرې د فاره چې عمرې د فاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وی ما طواف له داسې ټایم کې بوزه کنه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له په آزاد زړه باندې طواف وکم دویم دا خلک نه ځکه دوی ته پته چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوزه چې هلته څوک نه دی امیه ابن خلف ورته وی ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی الله شوی دی مسلمان شوی ورورولي و دوستی و نو په غرمه ټیم کې دی بوستو په غرمه ټیم کې نو غرمه ټیم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبه نه طواف کو نو په دغه غرمه ټیم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی کنه نو دی امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی تعلق در سره څوک دی طواف چې کوي هغه ورته وی دا زما د انصار او د مدینه منورې هغه دوست ملګری مې دی رور مې دی راغله دی طواف لا عمرې لا راغله دی نا ابو جهل ورته وی دا تاسو د خلک راولې بیا په دلته کې پناه ورته ورکوي دا مسلمان شوی دی او تور ل بیا پناه ورکړي دا راځي طواف کوي وی دا بيدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بيدینه خلک تاسو دلته راولې نو چې دا بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ابو جهل وی کو دا امیه ابن خلف در سره نه کنه تا په زمانه دلته طواف نه وکړي تا په زمانه دلته طواف نه وکړو خو دا امیه ابن خلف در سره نه دی در سره دی نو سی چلو کما سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته بچغه وی قسم په الله کو دا طواف نه دی من کړم کنه ته په زی زمانه شام ته په کملار باندې ته په زمانه په مدینه باندې راشي مدینه بدر باندې باندې کم ته ما د مکې نه باندې ته په زمانه مدینه ته راشي چې سعد ابن معاذ رضی الله ته دا خبره وکړه په تیز आवाज باندې کنه د امیه ابن خلف ورته سوی دا دوسی ورته سوی وی چپ شدا خو زمونږ شر دی ته په چغه باندې आवाज کوي ابو جهل کنه دا زمونږ سردار دی ته ورته په تیز आवाज باندې خبرې کوي چپ شه आवाज کته کا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تسوی وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدل دي چې ته د نبی علیہ السلام د ملګرو د لاس قتل کیږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اوریدل دي چې ته به د هغې د لاسه قتل کیږي امیه ابن خلف ورته دا چا ویلی دي نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رحمه الله او هغه دا ویلی دي د باندې را پیر راغی پیر راغی بس پیر شو ایسی ونه وی کور ته لاړو نو ښځې ته څه وی یو خبره درته وکم وی زما د مدینه منورې د کم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه ویسې درته وکړه وی دی راته وی چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کیږي وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبی علیه السلام دروغ نه وي نو ښځې ورته بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګوره دومره پوه و چې نبی علیه السلام دروغ
نه وایي نو ښځه ورته وایي تا ته فتح ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی ځو غزا له مدینې ته وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم وی ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي ابو جهل ورته وی ته خو سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي وی نه ځم امیه بن خلف بالکل کلک وی زم نه مکې نه وزم نه ابو جهل ورته څه وي وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه خو په دې موکه را سره ځکه اوسه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیه بن خلف ورته وی ټیک ده وزم خو در سره وزم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و چې نبی اسلام دروغ زه به د هغې د لاسه قتل کېږم نو وزم در سره وزم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم ټیک ده ابوجهل ورته ویل صحیح ده مړه د لارې نه واپس راځه خو اوس را سره ملګری شه نو کور ته راغی ښځې ته وی زما سامان مامان تیار که زه وځم ښځې ورته وی د هغې انصاري ورور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې یېره ده سعد ابن معاذ درته څه ولي وه خبره دې یېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه در کمې زه د کمې جنګ نه ځم زه خو صرف د مکې نه وځم د لارې نه واپس را تښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه در کمې ځم ښځې ورته وی ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاویږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله دا وه چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی دی ده به ډېر کوشش کو چې واپس راوتښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو راتښتېدی راپټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابو جهل ته انکار وکړ د امیه ابن خلف وی زه ستا سره نه ځم خو ابو جهل په دې باندې روان کو وی زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نور د مکې چې څومره سردارانو که نه هغه ټول په دې غزا کې په دې جنګ کې موجود وو د نبي علیه السلام خلاف ووتلو نبی علیہ السلام ته خبر ورسېدو چې د ابو سفیان قافله مکې ته لاړه د ابو سفیان قافله مکې ته ورسېدله خو د هغې طرف نه ابو جهل را روان دی او د اسلحې نه ډک را روان دی د مسلمانانو خلاف را روان دی مسلمانانو جنگ له را روان دی نبی علیہ السلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ادرید صحابه کرام راجمع کړو چې راجمع کړو نو نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتیو اخو لاړه د لاس نه ووتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی مون پسې جنگ نه را روان دی اوس څه وکړو ماله مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبي علیه السلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ مخکې ځو که ته وایي چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او نبی علیه السلام ته وفرمایل چې مونږ ستا سره ولاړ یو که ته هر څه وایې مونږ به هغه کوو نبی علیه السلام بیا یې مشوره راکوي حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه پاڅېد او مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه موږ به دلته ناست یو مونږ ته دا خبره
نکو. مقداد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ بستانه جنگي ګستاخی طرف ته ستا شا طرف ته ستانه مخې ته هر طرف ته مونږ ستانه ولاړ یو. مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه ته ستا رب دې پوه شي. مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کو. مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وی چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان کو کنه او دای وی د الله پاک پیغمبر موږ هغه کار نه کو کوم چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړو. مونږ بستانه هر طرف ته جنگیږو. وی دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی کړه کنه د نبی اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا رااله. د نبی اسلام دا مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان واوریدو. ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وی مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا و چې مونږ خو جنګ له را روان شوي، مونږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي یو، نو مونږ د ابوجهل سره اوس جنګ څنګه کوو؟ هر په سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبر و چې جنګ اوس مخکې څنګه کېږي. مقداد رضی الله تعالی چې پاسې دا بیان وکړو کنه ټول صحابه کرامو دغه کوي چې د الله پاک پیغمبر مونږ بستانه هر طرف ته جنگیږو. وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمانو چې ما د مقداد رضی الله تعالی عنہ خبره کړې وي. خو نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال مشوره راکړي. مال سره راکړي. مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو بیا نبی علیہ السلام فرمایي مال سره راکړي مشوره راکړي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده، ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی، مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی، ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی. او نبی د ابو جهل لخر دا بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه و په هغې طرف ته هغې پاړه واچو، په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی، او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول. نبی علیہ السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته. نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه، او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه. نبی علیہ الصلاۃ والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستانو، نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي، او د کافرو طرف چې کلکو په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله. صحابه کرامو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده، او دغرنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی. مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه، نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو. دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. الله تبارک وتعالی په باران وورو، باران خصم باران وشو. نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي، ډنډون منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو، نو ځان له اوبه برابر کړي. دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي، د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي، نرشک شي، دا کلکه شي، او کوم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وجه ورته تاویږي به. نو باران وشو، یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې، دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې، نو د هغې هغه طرف نقصاني شو، د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو.
نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رای ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روح کو دی په دې کې وی دی به جنگ لنه راځي او د په سکیورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رای ډېرو صحابه کرام متخوخه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه صلات وسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به د ټول میدان ښکارېدو نبي علیه صلات وسلام له هلته سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دن شو او ما تور راواغسته زې په دروازه ودرېدم او چې نبی علیہ السلام څنګه دن شو په مانځو ودرېدو 2 رکعاته نفل وکړو او الله تبارک وتعالى ته دعاګانې وکړي چې کله دعاګانې وکړي بیا راکو شوخکتا په د نبی رسول الله والسلام په مخ باندې د خوشحالي غونته و صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالي موقع نه ده دا خو د خوشحالي موقع نه ده او نبی رسول الله والسلام په دې موقع باندې څه کیږي خاندي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام مرګري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وای دا د پلان کې ځای دی دلته په پلان کې مرداریږي دا د پلان کې ځای دی په دې ځای په پلان کې مرداریږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابو جهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای خي صحابه کرامو باندې زیره وکړو علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی په کوم شپه باندې چې سار له جنگ کیږي په دغه شپه باندې وی مونږ تمام صحابه کرام خوب وکړو بس یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شو ټول اودو شو وی سیوا د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه چې نبی علیه السلام خوب نه وکړي تمام شپه الله تبارک وتعالى ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلوۃ والسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا د فار صفونه جوړول نو د کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ داغه د خېټه د سلګه مخې ته راوتی و صف کې لګ مخې ته ولاړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بطور خوش طبیعتی بطور مزاق بطور ټوکی دا تیر وسره غش وسره پلاس کې کنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسی خاندنه وسره کو نو دا غش په دسی تیر کو نو چې تیر کو نه ورته دا الله پاک پیغمبر خوب دکړم پیغمبر خوب دکړم دا الله پاک پیغمبر خېټه دلاله په غش باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا اذا الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ پتا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف وکوئ نبی رسول الله سلام ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمی کړه خوب دې کړم اوس انصاف دار چې ستانه بدل واخلم راته و چې انصاف کوئ نو زه زخمی نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس مستانه بدل نه اخلم نبی رسول الله سلام ورته وي سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپڑا نه و ستا په خېټه باندې خو کپڑا ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبه خېټه ښکاره کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هو سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن دکړي وان خط پوري
او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارکه ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې شي دا مر سره اخیری ملاقات بدل می درنه نه غستو خدا می خو خول چې تماته خېټه مبارک ښکار کوي زه په شونډې ولګوم بدل می نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه به دغه ځای کې مخې لراله نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه زما او د مسلمانانو د لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغی یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته هم نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي یاره دوی مونږ له دوکه راکوي دوی مونږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی مونږ له دوکه راکوي چې مونږ پې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته مونږ له ځکه راغلي دي چې مونږ پې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي وی زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم بیا اس ته وختم چې اس ته وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یې هم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني او وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه هم دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي به څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نه هم دومره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خوند حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کړو په قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تللې ده دلته کې څه شي دی جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته یې وویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وایي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجو نه کېدل د دوی یو غلام و دغه عداس نوم د دوی عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس یو دا نصرانی و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغه په خپلو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپلو نیولي چې مه ځئ وایي مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خپه یم مه ځئ
هغه ورته ته رښتیا وایې چې دا د الله پیغمبر دی؟ او زه رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې. نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عاده سره ته چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ. دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل. او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و. په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی. نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل. نو دوی عتبه ورته وی دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم. ابوجهل سره وکړمه. بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابوجهل ته یې وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو. نو ابوجهل ورته وي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي. او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا غتره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي. اوس دا خلک راپاره وو نو هغه چغې کړې وي وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که نه چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو ځنه واپس ځئ. بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو. وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو. صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابوجهل صفونه جوړ شو. د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید. عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و. نو یعنې دوه رونه او یو وراره راووتل جګړه دوی درې واړه راووتل مقابلې له. اواز یې وکړئ تاسو کې دې څوک راوځي. نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل. دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا رونه دي او دا د حارث زامن دي. دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامن وو. د دې اووه زامن وو درې د یو خاوند نه او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو. داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه. د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو واړه. نو دا دې طرف هم دوه رونه راووتلو عوف رضی الله تعالی معوذ رضی الله تعالی او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل. چې وروتل عتبه ترې نه تپوس وکړو وایي تاسو څوک یې؟ دوی ورته وایي رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو. نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک وباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده. نبی علیه الصلاة والسلام آواز وکړو وی حمزه دا یې تره وی حمزه وځه. علي دا یې د تره زوی علي رضی الله تعالی ته وځه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه ته وځه. درې صحابه کرام ووتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادرو باندې تړلي صرف سترګې ښکارېدې مخونه یې پټ وو. نو هغې طرف ته نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یئ؟ نو حمزه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زه حمزه یم. علي رضی الله چغه کړه وی زه علي یم. او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه وی زه عبیده یم. نو عتبه ورته وی اوس زموږ د مقابلې خلک راووتی ځکه دا هم د مکې و که نه اوس زموږ د مقابلې راووتی. بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه. نو علي رضی الله تعالی عنه
حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه او علي رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کړو. خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دې راتاو شو. نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله ورسید بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی عنہ راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله سلام خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټیم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته نن ښودلی وي. ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به مونږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې مونږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي کاش چې نن ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته وویلی چې مونږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو. کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې شیندو. بهرحال تر دې نه بار جنگ شروع شو. نبی علیه الصلاة والسلام راغی او کم سفر چې رخ کړی و صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ تور نیولې ولاړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کینه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي. نو حدیث مبارک کې راځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړي دي خو جنگ شروع دی. نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو اغم پخپوخ پیال بی پسر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري الله دغه 314 مې راوستي دي. الله کو ستا خوښي چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستل کېږي نو دوی رامړه کا الله کو ستا خوښي چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 سره لمړه کا الله خو کوستان نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه. لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شا نه راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبي علیه السلام نه دا څادر داسې وښودې دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی دا څادر یې راواغېست د نبي علیه السلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبر بس کا. علی رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټیم په ټیم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالم که نه نبی علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته ویل د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح ومونتله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختمه شوه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې دی پروت دی خو سا پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو دې سینې ته یې وخت چې کېناست وایي د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه
د بیزو سرون کې ډېر اوچت ځای ته ختلی دا د ابو جهل الفاظ وخا عبد الله ابن مسعود رضی الله په دغه ټایم کې وی د بیزو سرون کې نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زه دې په سینه ناسیم وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی سر دې قلم کو سر درنه کټ کوم وی چې سر می کلم کوي کنه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره والا په دې باندې رانه سر وخه ستا توره زما سر نه غوسي زما په دې توره باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وسو وی زما دا سر به دې وګو سره کټ کې ابو جهل ته وی زما دا سر به دې وګو سره کټ کې چې په نور سرونو کې دې غټ کاری چې روبي سی وای چې دې غټ ښکاري چې روبي سي وای او خپل مرګري ته دې ووایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته ووایا چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې تور اوچته کړه سر یې ووه سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراړو دا الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سر داده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته وکتل کنه او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یو زما فرعون د یو د موسی علیہ السلام فرعون خو د موسی علیہ السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دی فرعون نه ځکه چې فرعون چې پورا واغس کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چې پورا واغس هغه چې کړی ما ایمان راوړې پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځان کدن ټیم په کې بیا توبې نه قبلې دي او زماغه فرعون په وخت د ځان کدن کې مداوي چې ستاسو پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت ته چې مخکې مې ته دورنه وی زما د فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نه زیات سختو بهر حال غزا اوشولا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په جنگ بدر کې فتح اومنته شو کنه نو دو صحابه کرام مرګري کړو وی تاسو لاړ شئ او مدینه منوره کې زیره وکي چې مسلمانانو فتح اومنتله تاسو لاړ شئ مدینه منورې ته او هلته زیری ورکئ چې مسلمانانو فتح اومنتله په دې کې یو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابي دوی دواړه لاړو دوی چې لاړه کنه نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دوی چې مدینه منورې ته رالو او موږ له زیری راکو چې مسلمانانو فتح اومنتله نو موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لور رقیه رضی الله تعالی عنها باندې خوري په جنت البقیع کې اړولې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزا له تکه نو لوري ډیره زیاته نه جوړه ورقیه رضی الله تعالی عنها د عثمان رضی الله تعالی عنه بیبي وا نبی علیہ السلام چې تونو دا ډیره زیاته نه جوړه وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ته زمون سره غزا لمزه ته پاتشه ته د رقیه خیال ساته نوی اسامه رضی الله تعالی فرمای وی چې کله زمون لزیره د جنگ بدر د فتح راغی کنه نو په دغه ټایم کې مونږ په جنت البقیع کې د نبی اسلام په لور باندې خاوري اړولې چې دا زیره راته میلاو شو نو دو صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورې ته اولیګل او دا زیره ورکو مسلمانانو فتح اومنتله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره قیدیان مرګري کړو او را روان شو مدینی منورې ته قیدیان مدینی منورې ته راوستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله د دې قیدیانو سره سوکو پریدو قتل کو سجلو کو نو عمر رضی الله تعالی خپل مشوره وکړه وی دا الله پاک پیغمبره زما رای داده او زما مشوره داده چې زه به تور راوالم زما چې په دې قیدیانو کې څومره رشتہ دار دي دا غینه به زه سرونه وو قتل ټول وجنو زه به خپل رشتہ دار وجنم ابو بکر به خپل رشتہ دار وجني
هر څه او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ته خپل رشتہ دار ووجنې توره براوالو ځکه چې دې خلکو موږ د مکې نه ایستلي یو دې خلکو موږ ته ډېر زیات تکلیف راکړی دی د الله پاک پیغمبر هر یو تن به پاسې او د خپل رشتہ دار نه به سر ووایي دا د عمر رضی الله تعالی عنه مشوره وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته فرمایي ماله مشوره راکړئ د قیدیانو سره څه وکړو ابوبکر رضی الله تعالی پاسېدو د الله پاک پیغمبره زما مشوره دا ده چې فدیه به ترې واخلو آزاد به یې کړو فدیه به ترې واخلو آزاد به یې کړو زمونږ د نسب خلک دی زمونږ د قبیلې خلک دی کیدای شي سبا ایمان راوړي نو کېدای شي دوی ایمان راوړي او فدیه ترې واخلو موږ به مسلمانان نور هم مضبوط کو اسلحې پرې والو نو ابوبکر رضی الله تعالی دا مشوره ورکړه وی د الله پاک پیغمبر فدیه به ترې واخلو آزاد به یې کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی ته فرمایل وی عمره ته چې کنه نو ته د حضرت نوح علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام په شانتي ستا شان د حضرت نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په شان دی نوح علیہ السلام چې د خپل قوم نه ډیر تنگ شو کنه نو بد دعا وکړه وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله زمان د قوم نه په مخ د زمک باندې ولاړ کور مپرید الله نخنیم سو کاله مې ورته تبلیغ وکړو سیوا د یو څو تنو چې هغې ایمان راوړی الله چې د دوی نه پیدا کېږي نو نافرمانه چې پیدا کېږي الله ولاړ کور دې پرېمه ده په مخ د ځمکه نوح علیہ السلام چې تنگ راغی نو د خپل قوم خلاف داسې خیرې کړې وي او موسی علیہ السلام بد دعا کړې وه وی ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم الله په دې مالونو باندې ورلا مهور راوله دا مالونه ورله ختم کا په دې زړونو ول الله مهر ولګو چې د نن نه بعد د سر اړو ایمان نه راوړي الله د زړونو ول مهر ولګوا دومره تنګ کړم دومره ستړی کړم چې دوی دا فرعون د قوم ایمان نه راوړي الله په دې زړونو ول مهر ولګوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل یو عمر استا شان چې ده کنه په شان د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دی چې هغه د خپل قوم نه تنگ را له بد دعا ورته وکړه کوم د خپل قوم نه چې تنگ را لینته وای سرونه تیرو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وستا شان چې ده کنه په شان د ابراهیم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام دی ستا شان داغي په شان دی وی ابراهیم علیہ السلام د خپل قوم د بار دعا غواړي کنه ډیر نرم دی له ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام فرمای و فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم الله چې زما تابعداري وکړه دا خو زمانه دی الله دا خو مسلمان دی خو الله چې څوک ستا نافرماني کوي کنه نو ته غفور الرحیم الله کو بخینه بیا یې مبخه کو چا زما تابعداري وکړه فانه مني دا خو زمانه دی خو الله چې ستا نافرماني کړي نو بیا هم ته غفور الرحیم بخلی شي ابراهیم علیہ السلام داسې دعا وکړي وه او عیسی علیہ السلام څه فرمایله وی ان تعذبهم فانهم عبادک عیسی علیہ السلام به فرمایي الله کو ته له عذاب ورکوې خو ستا بندګان دي ستا نه څوک تپوس نشي کولی دا عیسایان ستا بندګان دي الله کو ته له عذاب ورکوې نو ستا نه څوک تپوس نشي کولی خو ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم الله کو بخنه دې ورته وکړه ته ډېر زورور ذات یې نو بخلی هم شي نو معنی دار چې الله کو عذاب ورکیم ستا اختیار خو کو الله او دی بخل نه خبي ځکه ته ډیر زور ور ذات نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمای او استا شان پشان د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام دی بهر حال نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره خوخه کړه وی د دې قیدیانو نه به فدیه واخلو او آزاد به کو د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دې خبره باندې زور نه رااله اگر چې د الله د طرف نه اختیار وو کو قتلویم تاسو ته اختیار
کو فدیه تی اخلی هم تاسو ته اختیار خو نبی علیہ السلام فدیه غوره کړله فدیه بیا د الله د طرفه را رټن رااله ځکه چې بعضې کسان داسې وي چې د هغوی په زړونو کې لږ غونته کې بعضې کسان چې مال طرف ته معمولي غونته کې میلان او ځکه چې مال غني دا فدیه خو به راته میلو شي نو الله تبارک وتعالی د طرف نه رټن رااله سخته رټن رااله نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې ناست دی او جاړي عمر رضی الله تعالی عنہ راغی د الله پاک پیغمبر تاسو کوم خبره جوړی تاسو سترګو نه ولې وخت کې بهیږي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض آیتونه تلاوت کړو چې الله تبارک وتعالی ته مشوره د عمر خوښه وه چې دا ټول قتل شوی وي خو اختیار دا چې کو فدیه ته اخلي نه اخیستی شي ځکه د الله د طرف نه عذاب رانغی ځکه چې اختیار راکړی شوی و او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل کو د الله د طرف نه عذاب راغلی وی نو سیوا د عمر نه به علاوه بل څوک نو بچ شي سیوا د عمر نه علاوه بل څوک بیا نو بچ شي بهر حال فدیه واغسته د فدیه حساب چې دام بیا د حیثیت موافق و چې څومره فدیه به د کس نه اغستی شي نو د 4,000 نه والا تر 1,000 درهمو پورې فدیه د جنگ بدر د قیدیانو کې ښودی شوه چې څوک مالدارو نو هغه به 4,000 فدیه ورکوي چې ډېر زیات کمزوری دی نو هغه به 1,000 روپۍ فدیه ورکوي او چې بالکل طاقت نه لري هېڅ شی ورسره نشته دی نو نبی علیہ الصلاة والسلام هغه بلا معاوضه آزاد کړو بغیر د فدیې نه زه تاسو اړو څه ورکوی ما او کم کسان چې لیکل کولی شو که نه لیکل کولی شو نو د جنگ بدر قیدیانو کې نبی علیہ السلام هغه کسان منتخب کړو ستاسو فدیه دا ده چې زموږ ماشومانو ته لیکل وښیئ په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلي وو او هغوی لیکل کولی شو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ستاسو فدیه دا شو چې تاسو دې کسانو ته لیکل وښیئ زید بن ثابت رضی الله تعالی هم دغه شان لیکل زده کړي وو د جنگ بدر د قیدیانو نه لیکل زده کړي نو د هغوی دا فدیه کېښودې شوه بهرحال خلک پراتو او فدیه به یې ورکول او خپل قیدي به یې د ځان سره بووستو چې د مکې نه خلکو فدیه د خپلو قیدیانو لیږله که نه نو د نبی علیه الصلاة والسلام زوم ابوالعاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه و دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې راغلی و نو د ده ښځه چې مو د نبی علیه السلام لور د نبی علیه السلام لور زینب رضی الله تعالی عنها هغې د خپل خاوند د فدیې دپاره خپل د سرو زرو هار ولیږو هار یې ولیږو نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام له دا هار راغی که نه او داسې ورته وکتل ځکه چې د هر قیدي به فدیه راتله نبی علیه السلام ته به مخې ته کېښودې شوه د الله پاکه پیغمبر دا د پلانکي قیدي فدیه راغلې ده دا قبول کړئ هغه آزاد کړئ نو نبی علیه السلام لره فدیه راله د ابوالعاص چې کوم ستا زوم دی د هغه د طرف نه دا فدیه راغلې ده هغه آزاد کړئ نبی علیہ السلام چې داسې وکتل نو هارې مخې ته پروت دی هغه هارې راواغستو او داسې په لاسو کې اړه وراړو جو ښکته یې کتل د سترګو مبارکو نه یې اوښکې را روانې شي داسې د هار ته ګوري او جاړي داسې صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام هار ته ګوري او جاړي ولې نو صحابه کرامو دې تپوس کو د الله پاک پیغمبر زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شو ولې جاړي څه وجه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هر دسی اړه وراړو په لاسو کې یره کوي ستاسو خوخی کنه نو دا هر دی قیدی ته واپس کړي او دې دسی آزاد کړي دا هر چې دا د خدیجه دی د نبی علیہ السلام چې کومه بیبي و خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شوی و دی وخت کې او دا زینب رضی الله تعالی چې کله و دی د کنه د دې د لور د خپل هر د خپل لور ته ور کړي و نو چې د دې خاون گرفتار شو نو هغې د فدیې دپاره نبی علیہ السلام لره ورېږو وی بابا ته وایي چې دا واله زما خاون آزاد کا نو نبی علیہ السلام چې ښار ته وکتل نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته رایاده شوه
نو په جړا شو هارې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه اوښکې بهېدې نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی که ستاسو خوښې دا ښار واپس کوي دې قیدي ته دا قیدي داسې آزاد کوي دا قیدي داسې آزاد کوي صحابه کرامو ښار راواغستو ابوالعاص رضی الله تعالی ته ورکو وی دا واخله او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا اوس زینب له واپس ورکه زما لور زما نه مکه کې پاتې شوې دا هغې له واپس ورکه او د ابوالعاص رضی الله تعالی دا ډیر غیرتی و ډیر غیرتی و په ده باندې د مکې کفارو وس کړی و وی ته د نبی علیه السلام دی لور له طلاق ورکه اوس یې پې کړی و خو دوی زه طلاق نشم ورکولی وی زه به د زینب په شانتې ښځه بیا چېرته پیدا کړم زه دې له طلاق نشم ورکولی د ابولهب په زامنو باندې د نبی علیه السلام لورګانې واده شوي وي کویدنې شوي وي نو ابولهب زامنو ته وی دې له طلاق ورکوي نو د نبی علیه الصلاة والسلام لورګانو له هغې څه ورکو رقیه رضی الله تعالی عنها ته هم د ابولهب زوی طلاق ورکو خو لا واده شوې نه وه بیا ورسره عثمان رضی الله تعالی نکاح وکړه نو دی ابوالعاص ته د مکې کافر ویل وی د نبی علیه السلام دی لور له زینب له طلاق ورکه خو د طلاق نه ورکوي زه زینب په شانتې ښځه به چېرته ومومه داسې ښځه زه نشم پیدا کولی نو نبی علیه الصلاة والسلام دله هغه ښار واپس ورکو وی دا واله او لاړ شه مکې ته ځه ستا نه مونږ فدیه نه اخلو خو چې دا واده را سره وکړه چې مکې ته لاړ شي ما ته به زما لور رالیږي زینب به ما له مدینې ته رالیږي ده ورته زما در سره واده ده هارې راواغسته او راغې مکې ته بغیر د فدیې نه چې راغې خپل ورور ته وي زینب رضی الله تعالی عنها چې ده دا نبي علیه السلام له ورسوه مدینې ته وله ورسوه زینب رضی الله تعالی عنها هغې ورورې روانه کړه سزا یې پورې بوسته هغې طرفه پسې نبي علیه السلام دوه صحابه کرام رالیږلي وو هغې بیا د نبي علیه السلام لور نبي علیه الصلاة والسلام له ورسوله دغه ابوالعاص ایمان په دې موقع رانه وړو ډېر مالدار او غټ تاجر و دی به شام ته تجارت لتو نو یو په تجارت پوهېدو دویم امانتدار و نو خلکو به سره ډېرې پیسې ورکولې چې یاره مونږ پکې هم تجارت کوه نو دی شام ته تجارت لتو بیا واپس د شام نه چې راتله که نه نو د مسلمانانو د یوه قافله باندې ورلو نو مسلمانانو ته هغه مال واغستو د سره چې څومره د تجارت مال هغه ټول تی واغستو او شپه وه نو دی د هغوی نه پټ شو چېرته ما ونه وجني پټ شو مدینې منورې ته د شپې راغی چې د شپې راغی نو زینب رضی الله تعالی ځان راورسو خپله ښځه چې وه هغې له ځان راورسو د شپې هغې له ځان راورسو نو چې کله د سهار مونځ وشو که نه نو ښځې داسې د پردې نه به اخواوې نو چې د سهار مونځ وشو نو د ښځو د ځای نه اواز وشو وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده څوک به ورته څه وایئ نه نبي اسلام چې د اواز واورېدو وي دا خو زینب نه ده د اواز خو زما لور زینب ونه کو ابوالعاص کوم دی خو مکې کې دی وی جی دا زینب ده نو زینب رضی الله تعالی اواز وکړو وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده ګوره څوک به ورته څه وایي نه نبي علیه السلام صحابه کرامو ته داسې مخامخ شو وی قسم په الله کو د دې خبرې نه خبر یم چې ابوالعاص راغلی دی نیم خبر او دکه اواز چې تاسو واورېد او خبر شو چې ابوالعاص راغلی ما هم دکه اواز واورېد خبر شوم چې ابوالعاص راغلی دی او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی په مسلمانانو کې یو ادنا مسلمان چې چاته پناه ورکړي نو هغه ته څه ده پناه ده نو لهذا ابوالعاص ته هم پناه ده بیا نبی علیه الصلاة والسلام زینب رضی الله تعالی ورغې وی زینب ابوالعاص خو راغلی دی ډېر زیات عزت یې وکړه خو ځان خواته به یې نږدې نه پرېږدي ځکه ته په ده باندې حرام یې دی کافر دی او ته مسلمان یې ځان خواته به یې نه پرېږدي زینب رضی الله تعالی د ابوالعاص رضی الله تعالی ډیر زیات احترام او عزت وکړو کوم مسلمانانو چې مال اغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کو تاسو خوښ دی ابوالعاص د مال واپس کړئ اگر چې تاسو ته جایز دی خو کو خپکیږي نه نو دا دلا ورکړئ مسلمانانو ټول د خپل کورونو لوخي راو چلولو چا یو شی وړو چا بل شی وړو چې څه وړو کنه هغه ټول راړ ابوالعاص ته ورکړو ابوالعاص په دغه موقع باندې غږ ونه کو هغه سامان راوغستو مکې ته راغی چې مکې ته راغی خلکو ته د هغې امانتونه ورکړو سامانونه یې ورکړو
چې ټول امانتونه خلکو ته ورکړه که نه بیا یې آواز وکړو وی په ما باندې د چا حق باقي شته دی خلکو ورته وي نه تا مونږ ته هر څه واپس خپل راورسول وی در مې کړه هر څه که نه په ما خو د چا حق پاتې نه شو که نه وي نه وی واورئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه یې وویله وی زه د الله او د الله په رسول باندې ایمان راوړم تاسو هم ګواه شئ ما ایمان راوړی دی نو چا ورته وی په مدینه کې دی ولې ایمان نه راوړو چې مکې ته رالی او دلته وی که په مدینه کې مې ایمان راوړی وی که نه نو تاسو به راباندې دا الزام لګو چې زمونږ مالونه یې وړو هغه ازمولو هغه قبضه کول نو په دې بانه باندې مدینې ته لاړ چې زه ګرفتار شوم مسلمان شوم وی نه هلته مې ایمان ځکه نه راوړو چې لومبې تاسو د ستاسو حقونه ورسوم او پس د هغې نه څه راوړم ایمان راوړم او بیا لاړ مدینې منورې ته په نبي علیه صلات وسلام پسې چې څنګه لاړ که نه نو نبي علیه صلات وسلام ورسره د زینب رضی الله تعالی نکاح بیا وکړله وی دا ستا ښځه ده چې تا هم ایمان راوړو تاسو اوس یو بل له جایز یې نو په قیدیانو کې د نبی علیه صلات وسلام زوم هم راغلی ابو العاص رضی الله تعالی دارنګې په قیدیانو کې د نبی علیه السلام تر هم راغلی عباس رضی الله تعالی عنه دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې نو د جنگ بدر په قیدیانو کې د عباس رضی الله تعالی عنه خو دې ډېر مضبوط و لوړ قد و دنګ او مضبوط هم و او دې چې کوم صحابي گرفتار کړی هغه بالکل ټپ ټیپ نری وچ سړی و نو نبی علیه السلام هغې صحابي ته وایي ویل که زما دا تره دې څنګه راټینګ کړی دی دی خو ستا د راټینګولو نه دی ته کمزوری دی خو ډېر چاک دی دی چې څنګه ګرفتار کو وایي د الله پاکه پیغمبره چې په عباس مې حمله وکړه که نه ما نه شو راټینګولی ما نه شو راټینګولی خو په دې دوران کې یو سړی راغی او ما چېرته پېژندم نو هغه زما سره کابو کو او ګپ ګیپ یې را سره وتړو خو ما نه پېژندو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وي دا خو فرشته وه دا خو فرشته وه ستا مدد له به جنګ بدر کې راله نو عباس رضی الله تعالی هم گرفتار شو نو چې کله دی مدینې منورې ته راوستی شو که نه نو د په بدن باندې قمیص نه بدن کمیس نو د نبی علیه السلام په طرف بدن باندې نو په دغه کمیسونه د خلکو راوړو په دې باندې کمیس نه پوره کېدو ډېر دنګ لوړ کمیس پې نه پوره کېدو نو د عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې یادېږي د منافقینو سردار دیم د بدن نه ډېر غټه لوړو د هغه قمیص بې پوره شو نو هغه ول خپل قمیص راوړو عباس رضی الله تعالی ته یې واغوندو د دې وجې نه دا رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول چې کله مړ شو که نه نو نبي علیه السلام خپل کمیس وویسته هغه ته یې په کفن پکې ورکړو دغه منافق ته نبی علیه السلام په خپل قمیص کې کفن ورکړی دی دا د دې وجې نه چې نبی علیه السلام د ده احسان په ځان باندې نه پرېښودو نبی علیه صلات وسلام تره ته د قمیص ورکړی نو نبی علیه السلام ده ته خپل کمیس په مړینې باندې ورکړو دغه رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول نو د قمیص به عباس رضی الله تعالی عنہ پوره شوی و نو دې داسې لاسونه د قیدیانو له شاته جوخ جوخ تړلي وو نو نبی علیه السلام چې د شپې کوم ځای کې اوده و د هغې کوټې سره برغ عباس رضی الله تعالی عنہ په دغې کوټه کې گرفتار و نو دله دا لاسونه داسې جوخ تړلی شوي وو که نه ده زویرګی کو د عباس رضی الله تعالی عنہ چې دې زویرګی کو نبی علیه السلام څه ویل نه خو خوب وله نه ورته د تره اوازونه چې اورېدل که نه د تره فریاد یې اورېده اوس قیدي دی خامخا د نورو قیدیانو سلوک په ورسره کېږي نو د هغه لاسونه جوخ تړلی شوي نو هغه فریاد کو نو نبي علیه السلام ټوله شپه اورېده راوړېده خوب ورله نه ورته چې د تره فریاد یې په غوږو راته صحابه کرام پوه شو چې نبي علیه الصلاة والسلام د خوب ځکه نه ورځي چې د عباس اوازونه اوري نو صحابه کرام لاړو عباس رضی الله تعالی پرانستو چې پرانسته او د عباس رضی الله تعالی اوازونه زویرګي غلی شو که نه نو نبی علیه السلام په آرام سره وده شو سترګې ورالې دا د تره سره مینه ده ښه دا د نبی علیه السلام د خپل تره سره مینه ده چې د هغه زویرګي اورېدو نبی علیه السلام له ټوله شپه خوب نه دی ورغلی نن سبا زمونږ په معاشره کې لوی دشمن خلکو د تره ښکاري لوی دشمن خلکو د تره زوی ښکاري دا وایي زما تربور دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي تر په مثل د پلار دی پلار څنګه چې حق د پلار دی دغه شانتي حق په تا باندې د تر هم دی نن سبا زمونږ د پښتنو څومره نالګۍ او بغضونه او حسدونه او جګړې چې دي هغه د تر سره او د تر د زامنو سره دي اسلام څه وایي مونږ څه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تر په مثل د پلار دی او مونږ وایو تر د تر زوی دا تربور دی دا می تربوران دي نبی علیہ السلام له خوب تر هغه پورې نه ورته تر سوچ د عباس رضی الله عنه زویرګي خطو نو صحابه کرام نبی علیہ السلام سار شو نو صحابه کرام نبی علیہ السلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبره د عباس رضی الله عنه فدیه منالو د عباس نه فدیه ستا تر دې نه فدیه نه خل دې بدی سي آزاد کو نبی علیہ السلام فرمایل نه فدیه خو به اخلي فدیه به اخلي او د دنه به ډیر اخلي یوازې بخپل فدیه نه ورکي دو سره وریرونه غریبتار دي وریرونه فدیه بم دی ورکي د نوفل او د عقیل فدیه بم دی ورکي عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وراره ول خپل ولید په ذکر باندې ډیر رګ دی مطلب دا چې خپل دی مافکای راته نه د نور نه را باندې ډیر رګ دی ما سره پیسې نشته ته وراره باندې په دې ډیر رګ دی ما سره پیسې نشته نبی رسول پیسې سره نشته وینا ویخه زما چاچی چې د کاکی ته چې راتلی او ام الفضل ته دی ویلو تا دواړو الته کې درشل سره پیسې خخې کړي هغه څه دي څور پیسې خو خې کړي دي عباس رضی الله عنه وی تا ته څنګه پته ده اخو زه ته خبرې ما هغه ته خبر زه ته کور راتلم غا پیسې هلته خې کړي چام نه ویلې ته خو په مدینه منوره کې ناسې تا ته څه پته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته زما رب ویلی دي عباس رضی الله عنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړم چې ایمان راوړم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اذا الله پاک پیغمبر د فدیه را باندې لګه کا زه هو ته پاتې راځه د مخ کې مسلمانو ما خو د خلکو په زور ځان سره راوستي و نبی علیہ السلام هغه معاملې د الله سره د چې مخ کې مسلمان وي او کنه وي خو کو ته وینو الله به درنه د دین دوچن بدل درکړي د دې دوچن یو ځای بیا مال غنیمت راغی نو عباس رضی الله عنه سره صادر خور کو دومره پیټه تی واغس چې عباس رضی الله عنه سره روانو په مشکله باندې روانه په مشکله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عباس رضی الله تعالی عنہ زما تر دی الله رحم پیو کی مال ډیر خوخت سمره مال ځان سره اغسته داسې خندلی نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلی د دې بدله به در الله درکې اضعاف مضاعف دوچن په دوچندې به الله درکې عباس رضی الله تعالی فرمایي وی مال الله بیا سل غلامان راکړو چې هغه ټول د کار او د تجارت خلکو سل کسان مال راکو وی کو زه خبره ما باغی مکبانی نورم ډیر زیاته فدیه ور کړی و نور ډیر فدیه ور کړی و داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله الغزو ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.